نن سبا کې وزلی بیا تاسو ته یو مشي زه مدثر حسین وسرانیز دې شوی یم مجبین احسن سره ناس یم او تاسو ته مجبین احسن ویلې ما ته مجبین احسن ویلې کی اوس پورې خراته ویلې کی نو مخکې به ته ویلې کیږي پروګرام کې زموږ سره دوه ډېر انټرېسټینګ ګیسټ راغلي دي د هغوی تعلق د یو داسې شعبې سره دی د کم سره چې په ژوند کې د خامخا د خلکو واسطه راځي هغه شعبه ده د نرسنګ شعبه عموما په سوشل میډیا باندې نن سبا د هر سړي ټرولینګ کیږي نو تاسو په کتلی چې کله د نرسز متعلق څه داسې ویډیو راشي نو پای کې داسې نرسانی چې را هغوی تر کله مریض آواز وکړي چې راشه نو هغوی وایي او کون ہے کیا مسئله ہے دغه شان یو پورټری کوي داسې سټیریوټایپ جوړیږي چې ګنې نرسانی رویه چې کوم ده د مریضانو سره ټیک نه وي نو آیا دا سټیریوټایپ یا پرسپشن چې کوم دی دا صحیح دی او که نه دې نه علاوه نرسنګ پروفیشن څنګه دی میرمنې څنګه کولی شي چې هغوی نرسنګ جوین کړي د ځان لپاره یو کیریر جوړ کړي چیلنجز پکې څه دي او ایجوکیشن وغیره څه دی دا ټول پوښتنو لپاره نن زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي دوه تکړه نرسنګ لیکچررز چې چا یو تعلق د ضلع مالکن سره دی او بل رحیم یار خان سره اول بزو مالکن والا طرف ته ځکه چې مالکن زما ضلع هم ده نو زموږ سره موجود ده مس شبنم پروګرام نن سبا کې تاسو ته ستړي مه شئ السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې تاسو شبنم خیر ټیک ټاک یې ریلیکس جی جی بالکل کله یو ډراما براتله وی ټاکو د لډرې کنه اوکې جی زموږ سره مخکې چې کوم بله میرمن موجود ده او دا هم لیکچرر ده په نرسنګ کې او نو نوی چې کوم جنکۍ دي هغوی ته زده کړه ښیي نو هغه ده مس فرا تعلق رحیم یار خان سر دے مس فرا جی آپ کو خوش آمدید السلام علیکم فرا کیسی ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ شبنم ساسم ڈیرا منا آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم اسی طرح سے اپنے سگنلز چینج کرتے رہیں گے کبھی اردو کبھی پشتو یہ بولتے رہیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ فرا جی بیچ میں کوشش کر سکتے ہیں پشتو ٹرائی کرنے کی سمجھ لوں گی تاسو نم ماشاءاللہ دا سی دے چکلا شبنم خلق واوري نسی لګي چې ګنې اوس د سحر آغاز وشو تعلق کوم ضلع مالکن کم علاقې سره دی څنګه نرسنګ طرف ته څنګه راغلی ځکه چې عموما د مالکن میرمنې نرسنګ شعبې ته نه راځي زیات کوشش دا کوي چې په NTS باندې استادانې شي 7 بجې سهار سکول ته لاړ شي په 3 بجې تیرا شو چل کوي زما تعلق اصل کې د ډسټرکټ ملاکنډ څخه دی او به ملاکنډ کې زه درګې سره تعلق ساتم تاسو خبر بالکل ټیک ده زمونږ چې کوم دی د بچپن نه چې کوم دی دا یو د هر ماشوم په ذهن کې داسې چې ته به ډاکټر جوړېږي ما او ټیچر به جوړېږي ما په خپله 2 ځله ټرای وکړله خو او ټیسټ مې کوالیفای نه کړو بیا زما څه کې د میډیکل سره شوق و لکه چې کوم زمونږ هغه بیالوجي که نه د هغې زما یو انټرسټ ډېر زیات نو بیا د هغې نه پس زما رور چې کوم دی مشر رور هغه زما دپاره دا فیلډ چې کوم دی سلیکټ کو او بیا هغې زه راوستم او بیا په شفا کالج اف نرسنګ کې اسلام آباد کې هغوی زما ایډمیشن وکړو په 2013 کې زما ایډمیشن وشو او په 2017 کې بیا زه چې کوم دی پاس آوټ شوم کرنټلی تاسو خیبر میډیکل کالج کې جی جی بالکل نو زما د ګریجویشن نه پس چې کوم دی ما خپل کیریر به په نرسنګ ایجوکیشن کې مخکې پرسیو کو او اوس په خیبر میډیکل یونیورسټي کې انسټیټیوټ اف نرسنګ سائنسز کې از لیکچرر یم زبردست فرا کی طرف بالکل بھی جائیں گے اور جیسے کہ بھی ہم نے شبنم سے پوچھا یہ شعبہ جس کو ہم نرسنگ کہتے ہیں ہمارے دماغ میں صرف یہی بات آتی ہے کہ جو نرسز ہوتی ہیں وہ ہاسپٹل میں صرف لک آفٹر کرتی ہیں مریض کی اس کے علاوہ ہمیں نرسز کے بارے میں اور اتنا نہیں پتا اور نرسز کا ذکر سن کر ہم عموماً گھبرا جاتے ہیں کیونکہ نرس کے ہاتھ میں انجیکشن ہوتے ہیں اور وہ ایسی جگہ پہ لگاتی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اچھا نہ بتائیں آپ کو زیادہ بتائیں فرا آپ اس شعبے میں کیسے آئیں آپ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے تو تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیے جی ایکچولی میں ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں اور انیشلی میری فیملی میں آئی ایم ون آف دا جو ہے نرس ہوں کہ میری فیملی میں اور کوئی بھی نرس نہیں ہے تو میرے لیے یہ اس فیلڈ میں آنا بہت تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا اسٹارٹ میں بٹ میں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا اپنے فادر کو اور پھر میرے فادر نے مجھے الحمدللہ سپورٹ کیا انہوں نے اور میرے انٹرسٹ کو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور پھر انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا نرسنگ میں اور میں رحیم یار خان ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر تھا وہاں پہ ایک نرسنگ اسکول تھا تو وہاں سے میں نے پھر اپنا اسٹارٹ لیا اپنا جرنی اپنا فیلڈ اپنا نرسنگ کا چوز کیا. جب والد کی سپورٹ ہو تو پھر انسان کی جو ہے وہ ہمت حوصلہ بڑھ جاتا ہے. جی بالکل. بجائے اس کے کہ کوئی, کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ عموماً ہوتا ہے کسی بھی شعبے میں آپ جائیں آپ نے حفظ بھی کرنا ہو نا تب بھی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر وہ کرے گا کہ یہ کیا کرے گی, کیسے جائے گی, کیسے آئے گی. تو اگر والد کی سپورٹ ہو, جیسے شبنم نے بتایا ان کو بڑے بھائی کی سپورٹ تھی, تو میرے خیال میں
آپ لوگوں کا سفر تھوڑا سا آسان ہو گیا. تھوڑا آسان ہو گیا. آسان ہو دی فیلڈ تراتلل کنا آگا ترونا دا تربوران ټول او پسنو دا چیلنجینګ هو ډیر زیات. اچھا کې د ډیسټریکټ ملاکړ نو به زموږ د ایریا نه زه واحد جنې مفر نرسنګ کی نو او لکه زما والد سے پخپل دا فیلډ نو خوخ نو هغه چې چا به زما د والد سره تاسو کو استا غلور سره کړو زما ابو بو ته به سویلم جاغه سو کوي دا زما رو اغي لکشان ماشاءالله اغي ایجوکیټډ او اغي بابو ته چې مطلب دا داسې پروفیشن نه دی دا یو 5 ایئر 4 ایئر مطلب ډیګری دا 1 ایئر انټرنشپ دا یو 5 ایئر پروګرام دی ډیر مقدسه پیشه جی بالکل نو هغه او بیا به زه پخپلم کله کله ما ډیر ریلیکټن فیل کو چې خلک اوس ما دا نرسنګ کوي دا اسلام آباد ته نرسنګ پسې تللی ده خو الحمدلله چې اوس زه کامیاب شوم چې زه اوس کړی ته زمونه اوس د کلی خلک ماته وایي زمونږ د لور چې کوم دی به نرسنګ کې ایډمیشن وکړه اوس ځال ته سم دغه چې کوم بیریرز هغه تاسو مات کړه زه رول ماډل یم اوس په خپل کلی کې زبل تاسو د نوم سره ریلیټډ یو سوشل میډیا کلپ زما ذهن ته راځي اکثر خلک وایي یہ کون ہے یہ شبنم کا وہ اب تاسو کتلې دي ګورم بدا ظاهر ده چې هغه په کومه شوبه کې دا کې دومره ټیم نه لګا تاسو چې کم ټایم ډیر مشهور کلپ ته فلم دی یہ کون ہے یہ وہی ہے جس سے شبنم پیار کرتی تھی بس میں اوس کو گورم میرے خیال سے فرا نے دیکھا ہوگا جی بالکل دیکھا ہے. تو آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ کے بارے میں اس طرح نہ کرا اوکے شبنم جی شبنم دا راته وایي موږ عموما څنګه چې ما فرانه پوښتنه وکړله چې موږ دا وایو چې د نرسنګ شوبه چې دا غم دغه چې هاسپټل کې تاسو کاری تاسو دا وایي چې خیبر میډیکل کالج کې چې تاسو ایز ا لیکچرر چې د کار دا سب پروسس وی دا سب پروسیجر وی چې مخکې تاسو د ایجوکیشن سیستم تلاشي او بیا نور خلک ایجوکیټ کوي د دې شوبجات څه دي جی نرسنګ چې کومه دا ډیر زیات براډ فیلډ دی لکه او خلکو په دې ذهن کې یو دا کنسپټ دی چې بس نرس کار دی غو انجکشن او ډیکا دا غلګل میډیسن ورکول دا داسې نه ده په خپل چې کلم ز نرسنګ ته نو مراغلی نو مام دا سوچ کو چې مطلب زب نرس یم او زب په هاسپټل سایډ باندې بیا یم بس مریضان سره زما ډیر دا سیس بالکل نه دی نرسنګ چې کومه دا ډیر براډ فیلډ په دې کې تاسو ډیر زیات کیریئر پاتس دي که تاسو غواړئ تاسو خپل کیریئر په نرسنګ ایجوکیشن کې مخکې بوتلی شي ان د انسټرکټر نه د پروفیسر پوری پوزیشن شته د بی پی ایس 17 نه په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې بی پی ایس مطلب 22 پورې تاسو تللی شي به که تاسو وایئ چې نه زه خپل کیریئر چې کوم دی په لیډرشپ او منیجمنټ کې بوتلی شم نو لیډرشپ او منیجمنټ کی پوسټ اگر زموږ اوس په یونیورسيټي کې چې کوم ته هیډ اف د ډپارټمنټ د دوی څه کارونه لکه موږ ته خو یو نرس هم دغه لګي چې هاسپټل کې د دوايي ورکړل پټي لګول ډاکټر پسې او مریض ورته आवाज کې نرس نه راځي ال ته خپل موبایل باندې لګیا ده ایجوکیشن سایډ باندې موږ ورغنه کوم چې زموږ هیډ اف د ډپارټمنټ دی لیډرشپ ک ټیچینګ وای نو ټیچینګ کې تاسو دا کار چې تاسو خپل سټوډنټان ایجوکیټ کوئ صحیح سیم چې نرسنګ کوم پروفیشن دا غي سبجیکټ تاسو ټیچ کوئ کوم لیډرشپ پوزیشن کې ګورو دا غي ډیر کی رولز دي مطلب پورا یو انسټیټیوټ مینیج کول دا غي د لپاره خپل چې کوم دی پالیسی زهر ز جوړول دا د هیډ اف د ډپارټمنټ کاری په ملټیپل دغه کې چې کوم دا غي انوالومنت دي د پروفیشن د گروث د لپاره دا غوي په کډیر ذات مین رول دي ک بیا سو کوئی چې مطلب موږ په کلینیکل سایډ تللی شو نو کلینیکل سایډ ته کې خلک تللی شي په کلینیکل سایډ کې اوس مزید ایڈوانسمنٹ رااله اوس په کې تاسو مطلب سپیشلی ټریکس رالل که سو غواړئ د کریټیکل کیر نرس ما زی ایمرجنسي نرس ما نو اوس چې کوم دی په پاکستان کې نو ان شاء الله دغه لانچ کیدی شي دغه بل اسمبلی نه پاس شوی هم دی ایڈوانس نرس پریکټیشنرز مطلب نرس پای از میډیکل پریکټیشنر کار هغه یو پریکټیشنر هغه په یو فیلډ کې سپیشلایزډ دي فور ایگزامپل زه ایمرجنسي کې سپیشلایزډ یم کریټیکل کیر کې وکړه سپیشلایزډ نو دا دی په فائدہ دی چې زمونږ چې څومره پریفرنس دی پاغه کې با دا نرسان چې کوم د خپل پریکټس کوي نو زمونږ په ټرشي کیر هاسپټل چې کوم په دې بلوډ کم شي دا به ډیر زیات یو خو سټیپ کو ان شاء الله دا به ډیر زر په دې باندې کار روان دی دا به ان شاء الله دا امپلیمنٹ کیږي خیر. اچھا فرا یہ بتائیں جیسے ہم عموماً کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو جب ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں لائک آپ نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی آپ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ماشاء اللہ آپ کوالیفائی کر گئے ہیں پہلی جاب کا ملنا اور اس کے چیلنجز یعنی کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ جی اس جاب میں جائیں گے تو یہ ہوگا اور بڑی فینٹیسیز ہوتی ہیں لیکن جب آپ اس شعبے میں آئی تو آپ کو کیا لگا کہ اس کے کیا کیا چیلنجز ہیں یا یہ کتنی مشکل ہے اور یہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ. اچھا ہاں فرا جی یہ بھی بتائیے گا نا کہ آپ کو جب پہلی تنخواہ ملی تو کتنی خوش تھی آپ؟ وہ تو خوشی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے وہ تو پہلی تنخواہ پہ نہیں ہر تنخواہ پہ اب تو ایک ریگولر سسٹم ہو گیا ہے نا کہ اب تو ہر مہینے ہمیں پتہ ہے کہ سیلری آ جاتی ہے ہر مہینے خوشی ہر مہینے خوشی ہوتی ہے اور وہ دوسرے دن ختم بھی ہو جاتی ہے پھر جب خرچ ہو جاتی ہے تو پھر انیشیلی مجھے بھی ایسا لگتا تھا جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ نرسز کا رول یہی ہے کہ بس وہ آتی ہیں پیشنٹس کو ڈاکٹر میڈیکیشن جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کے بعد نرسز کا کام ہے کہ وہ انجیکشن دے دیتی ہیں میڈیسن دے دیتی ہیں بینڈیج کر دیتی ہیں اور بس اور اس کے علاوہ
जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आई तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं और मैंने अपनी नर्सिंग अपनी शादी से पहले कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं इस्लामाबाद में आई, तो इस्लामाबाद में फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे शरीक का ताल्लुक भी मेडिकल शोबे से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ताकि ये कड़ियां जोड़ लें। नहीं अमूमन इस तरह होता है ना कि फिर ये इनके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जी आपकी लव मैरिज हुई थी। हाँ, मुझे पता है नहीं, उनका ताल्लुक बिल्कुल भी इससे नहीं है, वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो भी एजुकेशन में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं, बट उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया मेरी फील्ड में। अभी वो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम? आई होप सो कि वो देख रहे होंगे। आपने नहीं बताया कि जी मैं मैंने बताया था, तो वो देख रहे होंगे। तो इसमें ये था कि जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप अपनी एजुकेशन को आगे करें ना, आप आगे कुछ पढ़ें, अपनी आप इस डिग्री, आप कोई ना कोई डिग्री लें, आप इसमें अपने आप को जो है कोई ग्रूमिंग करें इसमें ना। तो फिर मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ एक डिग्री प्रोग्राम होता है और मैं शिफा में आई और फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन, मेरे हस्बैंड ने ही करवाया एडमिशन। तो जब मैंने डिग्री प्रोग्राम कर लिया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें तो मुझे और आगे जाना है। तो आपकी कमिटमेंट और आपकी जो आपकी पर्सनल जो आपकी है ना, आप जितना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो बहुत मैटर करती करती है। तो जब आप एक स्टेप आगे लेते हैं तो आपका दिल करता है कि आप इससे भी आगे जाएं। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत स्टेबल हूँ और आज मैं अपने उस लेवल तक पहुंच गई हूँ जो मैं चाहती थी। सही। शबनम सास तरफ ते प्राजू मुंगतली दी अमूमन टोल ना, लेकिन जिनी दासी नर्सानी चाहूई सही इंजेक्शन नशी लगवाले या चाह मरीज का रग मालूम नु कल यो दादा चलना के कल सस्ता चलना के मरीज के मसले अब रग न मालूम ही के दादा दी द ट्रेनिंग मतलब दी द प्राइवेट कॉलेजेस ची कम दी पदी की दी ट्रेनिंग की सकमे दे कना दी खपल इंटरेस्ट निष्ठा और दा रग बोली न मालूम ही की दगे नर्सान होता ना अस्तास खबरम टी दे बिल्कुल सम टाइम ची कम दे लका क्वालिटी एजुकेशन दे दाडे जात मैटर कर यो खै इंस्टीट्यूट न ते कल सबक को दागे न तो यो क्वालिटी एजुकेशन ची कम दागा तो आखिर जाहिर खबर दागस्ता स्किल्स अडर पॉलिश की नो द दीम दो रीजन की देशी या को जकम दे वाकई के दागे सम टाइम जकम दे आगी लक द इंजेक्शन जमु जकम टेक्निक्स दागी खपल स्पेसिफिक टेक्निक्स थे फॉर एग्जांपल तो सी इंसान द जकम दे दल तक कोखा किस्तन लगे नो दागी खपल एंगल दे बत तासो फॉलो कोई नो चागा फॉलो निश ने बे अगडे ज टिश्यू ट्रॉमा उशी बे खला कोई द लास्ट द्रुन अगल लास्ट द्रुन नहीं आगा से के दागी अगर टेक्निक ठीक नहीं आगा दल के बे अगल लंब को जोड़ से बे दल को जिन खला कोई द लास्ट स्पक लास्ट स्पक नहीं आगा दागी एंगल टेक्निक दे जबरदस्त नो अगर डिपेंड के जे दागी टेक्निक द्वेम दे ची सम टाइम ख्याल कल ना करे द पेशेंट वेन्स डेट जात कमजोरी आगा पर नजर नाराजी पेशेंट इज लीनी ला मतलब लका सनसी डिहाइड्रेटेड नो वेन्स पर नजर राजी नो आगे बेड़ा टैपिंग कई दा वेन ची कमे दा प्रोमिनेंट शी शबनम स्टास द हॉस्पिटल एक्सपीरियंस हम दे जी जमा द हॉस्पिटल देर कम एक्सपीरियंस दे आज न मा खपल ग्रेजुएशन पस कम दे सेलेक्ट 1 ईयर पूरे तकरीबन क्लिनिकल साइड और बेस्ट डायरेक्ट लड़ा एजुकेशन तो स्विच मुझे कि जमा द बस लक च समा कला सबक खपल कंप्लीट को नो जमा एजुकेशन तरफ डेर जात रुझानो मा जब खपल के नर्सिंग एजुकेशन मतलब के केस तास नर्स न वे लेक्चरर न होय तो तास एजुकेशन के लेक्चरर बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस होती हैं ना, इसमें ऑप्शंस देता सो मल्टीपल ऑप्शंस दस ही चे सस प फैमिली की कला माशवान राने कई नो मेहंदी होता है सम शय कने शबनम तावास को स्तन दतवई बिल्कुल तो येरी तो वाइट कोट को दिया तासो डिपार्टमेंट तासो आगा प्रेखो दे देता सवाई बात है शबनम राजी के स्तन दतवई बिल्कुल आगे दक हो बतावे अगर राजी को रात पे डॉक्टर ले स्तन दतवई बयानो तो आपके हम इस तरह होता है कि मतलब माएं अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए बोलती है फराई इंजेक्शन लगा नहीं वो हां बिल्कुल वो इंजेक्शन लगा देंगी ऐसा है। अभी अच्छा फरा जैसे अभी हमने ये बात की ना कि अमूमन हम जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग उस पर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। आपकी फैमिली में भी आपसे पहले मतलब नर्सेज बिल्कुल मुझे अपना याद है मेरी दादी थी। अच्छा मेरी दादी खुद क्रिटिसाइज करती थी, मेरे फादर को मना करती थी कि आप इस प्रोफेशन में ना भेजें, लड़कियों की ज्यादा ज्यादा पढ़ाई भी अच्छी नहीं है और ये फील्ड भी अच्छी नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट अमूमन ये होता है कि ये खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो बस फादर की सपोर्ट थी तो यहाँ तक पहुंचे। अब आपकी वो ग्रैंड मदर जिंदा है? नहीं। अच्छा। लेकिन फैमिली में फिर एक होता है कि माशाल्लाह जब आपको देखते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में कामयाब हो, आप आगे से आगे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और खुद भी माशाल्लाह से आप जो है तरक्की कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर एक क्या वो होता है फैमिली का कि जी अब देखें फराह को देखें ना वो माशाल्लाह से किस तरह से जॉब कर। बिल्कुल ऐसा है। अभी ऐसा है कि देखिए मेरी फैमिली में पहले तो फीमेल्स के लिए भी ये एक्सेप्टेंस नहीं थी ना कि फीमेल भी इस फील्ड में जाएं। तो अभी तो वो जब मुझे भी देखते हैं कि मैं माशाल्लाह अब अपनी
स्टेबल हूँ जॉब में, तो वो मुझे देख के अब मेल नर्स का कॉन्सेप्ट है, अब इवन मेरे फैमिली के ही जो बच्चे हैं वो मेल नर्सिंग में आने के लिए तैयार हैं. बिल्कुल सही है. دا شبنم ولې دونه منافق یو لکه هغه وایي کنه چې یو طرف تم زړه کیږي بل طرف تم وایي چې نه نه دا ښه نه دی دا فیلډ ښه نه دی دا داسې دی دا ولې موږ بس زه به دا وایم چې اویرنس ګیپ دی, ایجوکیشن کمی ده, ایجوکیشن کمی دا او زموږ چې کم دغه طرفون دي پیرنټس د ډیر زیات اویرنس ګیپ دی. نرسنګ هغه نرسنګ نه دی اوس, نرسنګ ډیر مخکې تللی دی, ډیر ایوالو شوی دی. او د کې پی کې لکه د اوس چې کم تاسو یو چینج ګورئ نو تاسو ته داسې لګي چې نه اوس خلک چې د رولو تبدیلیږي. جی بالکل. ما چې کله خیبر میډیکل یونیورسيټي جوائن کړم ما په 2019 کې جوائن کړم, زموږ سره به 50 سټوډنټانو هارډلی پای کې به فیمیل ډېر کم وي. اوس زموږ سره چې کم دی 2024 او 23 پورې زموږ سره اوس دومره ډېر سټوډنټس راځي زموږ سره سیټس نه وي او ون ډے کې زموږ سره سیټس فیل شي. بهر کوم د نرسنګ ډېر ډیمانډ دی, ډېر غټ ډیمانډ دی, خاصه کرونا نه پس خو په دنیا کې د نرسنګ بوم راغلی. بالکل ډېر غټ ډیمانډ دی. نن سبا که تاسو وایسي دغه وګورئ سټیټسټیک په 2023 کې د ټول نه ډېر زیات نرسان چې کومه د کویت او د سعودي عربیا ته د کنټری څخه ټول لاړه اول ته ډېر اټریکټیو سیلریز ورکوي. تاسو تلو اراده نشته؟ زما په خپل جاب شوی او تقریبا زما پاکستانی 785 کویتی دینار هغوی ما ته راکول, پاکستانی تقریبا زما موږ به 8-9 لاک 10 لاک کې چلی وي. تاسو ته ما په وخت وې کدي کړی وینو نن دومره غټ نمبر اف دغه تری دي زموږ چې کوم دی نرسز او خدا یو ښه سټیپ هم دی هغوی لګیا د خیره زموږ اکانومي ایکسچینج او پیسې را لګي, پیسو ډېر زیات اهمیت دی. تاسو په ژوند کې د پیسو څومره اهمیت دی؟ پیسې چاته خوږي نه دي, هر چاته خوږي. تاسو سیلری والے نو سیوینګ میوینګز پکې کیږي نن سبا کنه؟ زما سیلری زه چونکې سنگل یم نو زما سیلری دومره نه لکه دومره زما نه لګي, ډېره پاتې کېږي. ما به خپل هر چیز برابر کړی دی نو زما دپاره خو ډېره ښه ده. مطلب لکه دا چې تا وایي ما هر څه برابر کړي سنگل به پاتې کېږي ډېرو خلکو ځان چې دی هغه ریډي کړي. فرح مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ جاب جو ہے تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے, جس طرح پورا پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میں میرڈ ہوں, تو کس طرح پھر مینیج کرتی ہیں گھر بھی اور پھر اپنی جاب کو بھی, اور اس میں سپورٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ انیشلی تو جب میں نے اسٹارٹ لیا, جب میری نرسنگ کمپلیٹ ہوئی تو میں آلموسٹ 3-4 ایئرس میں کلینکل بیڈ سائڈ پہ رہی. اوکے. تو اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی, کیونکہ اس میں آپشنز ہیں نرسنگ میں نا, آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ کلینکل سائڈ پہ چلے جائیں, آپ بیڈ سائڈ نرسنگ کریں, یا آپ ایجوکیشن سائڈ پہ چلے جائیں. تو پھر میرے پاس آپشن تھی تو میں نے پھر ایجوکیشن جو سائڈ ہے وہ میں نے چوز کی. صحیح. اچھا اب ہم آپ سے, کیونکہ آپ نے کلینکل سائڈ کی بات کی, تو آپ وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسے تھا؟ دیکھیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹاف کا رویہ اچھا نہیں ہے, لیکن ایک تو مریض ویسے بیچارہ اپنے آپ سے اکتایا ہوا ہوتا ہے, اور گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ 2-4 دن اور رکھیں جی, گھر لے کے جاتے ہیں, بابا جی ڈانٹتے ہیں یا اماں جی ڈانٹتی ہیں تو ان کو رکھیں. یہ چیز بھی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کتنی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور کیا کیا ایسے مطلب مختلف حادثات ہوتے ہیں یا ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہوتا ہے؟ یا پھر کب آپ نے مریض کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوئی؟ نہیں, ڈانٹنا بھی پڑتا ہے نا, ورنہ وہ نہیں سمجھتے, وہ بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. ہاں کلینکل سائڈ پہ ایشوز ہوتے ہیں, چیلنجز تو ہیں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس, کیونکہ آپ کی ڈے نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, آپ کو پبلک ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے آپ میں, آپ کی نا ادھر وہاں پہ, تو اس لیے چیلنجز تو ہیں وہاں پہ. کبھی ڈاکٹرز کوئی بات کریں گے, کبھی پیشنٹس کوئی بات کریں گے, کبھی اٹینڈنٹس کوئی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنی نرسز کو جو سکھاتے ہیں وہ پیشنس ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے برداشت بس ہر حال میں آپ نے برداشت. شبنم یہ تاسو هم لګ ډېر ایکسپیرینس دی, نو د مریضانو کمې داسې خبرې وي چې تاسو له ډېره غوسه راتله چې دته وګوره دا داسې وایي, دا څوک داسې چل کوي, خو پړه کې به هم وي لکه مخامخ خو نشي ویلی. صحیح خبره ده. ګوره زموږ پروفیشن داسې دی که نه چې میډم چې څنګه وایي په دې کې پبلک ډیلینګ ډېر سیوا دی. پیشنټس چې کوم راځي هغه ډېر زیات ټراما کي, هغه سایکولوژیکلی ډېر زیات ډپریسډ دي, د هغوی چې کوم فیملیز دي هغه هم ډپریسډ دي. نو موږ ته دا لکه د سټارټ نه زموږ ټریننګ چې کوم کېږي نو پای کې دا چې تاسو ډېر خپل تاسو ته دا داسې پروفیشن په دې کې ډېر د صبر او د تحمل ضرورت دی. نو خیر د موږ خو ریاکټ دومره نه کوو, موږ ته پته چې پیشنټ چې کوم دی هغه خپل غریب چې کوم دی خپل یو ټراما کې دی, یو ډپریشن کې دی, خو کله نه کله وایي لګیا شي, کله نه کله خو دا چې کله نه کله وایي دا داسې دا دوايي چې کوم دی دا خو اثر نه کوي, تاسو ولګولو زه خو نه ټیک کېږم, دا درد خو نه ټیک کېږي, کله وایي هغه ډاکټر به کله راځي خو د اوسه پورې سر رانلی, نو لکه داسې څه ډېر ډیمانډینګ واقع راغلی و داسې ستاسو کیریر کې چې تاسو وایئ چې یاره یو مریض سره زما دا کیس هم راغلی دی؟
یہ تو واقعي خو ډېره زیاتې دي خو کم د ویلو قابل دي واقعي خو ډېره زیاتې دي خو چې کېدای شي اوس ماته په آن د سپاٹ را یاد نه شي. چلے فرا سے پوچھتے ہیں فرا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا وہ جو آپ اکثر یاد کرتے ہیں یا تو بہت اچھا ہو یا پھر بہت زیادہ برا ہو. بالکل میری سائیکیٹرک وارڈ میں اس وقت ڈیوٹی ہوتی تھی تو اس ٹائم ہمیں پتہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ وہ کس لیول پہ ہوتے ہیں, لیول آف کانشیسنیس پہ ہوتے ہیں. تو پیشنٹس اکثر گالیاں بھی دیتے ہیں, اچھا چلاتے بھی ہیں, اور جب ان کو میڈیکیشن دینے جاتے ہیں تو وہ ایون اسپٹ بھی کرتے ہیں آپ کے اوپر نا. تو یہ چیزیں ہم برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس ڈیزیز کے ساتھ وہ کس پرابلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح, واقعی میں یہ بات ہے کہ جہاں پر نفسیاتی مریض ہوں تو اس کے ساتھ پھر تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا بالکل ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. نفسیاتی امراض کې څوک مبتلا نو هغه چونکه ډاکټر یا نرسز چې کوم دی پوهیږي چې دوی ته ایکسټرا کیر ضرورت دی. عموما زموږ په معاشره کې نفسیاتی امراض کې څوک اخته نو دا غوي مطلب ټریټمنټ یو جدا پکاره لګي لکه چې هر دویم کس چې دی هغه نفسیاتی مریض دا غوي وجه چې ځینې پیشنټ ډیر زیات خمي مطلب هغه تاسو هغه کیر ورسره دومره ریګارډ کی لکه کزه تاسو خپل سره لګي کوم ډیر د کوم تاسو شیر کوله دا خبره زه چې کله په هاسپټل صاحب نو زموږ یو فیمیل پیشنټ ایډمټ و او هغه د ډیزیز هغه پروګنوسس چې کوم ډیر زیات کم و لکه زه به پای کې د الله پاک یو خپل دغه وا چې مطلب خلک یو میریکل مطلب لکه هغه د دې سونه چانسز د دې کوي او هغه ډیر زیات ټایم زموږ سره ایډمټ و تقریبا 1 منث نه بار ایډمټ و او دا ډیر ملټیپل سرجری شي خو لکه دا موږ نیکسټ پټ کو چې دا به ریکور وکړي. اوکې خو پته نه لګي هغه فیمیل باندې زما اسې ډیر زیات بزړه چې کوم دی ډیر زیات خو کېدو زه ورغلم کله کله واغې به چونکې دي چې کو د ټریکیوس مې شي هغه پایپ لګېدل نه به خبرې نه شو کولای نو زه باسه ورغلم زه به ما هغې ته کتل نو هغه زه لکه دایي سو ما هغې بس خبرې کولی چونکې ما به نه اورېده خو ما به تاسې هغې ته تسلي ورکوله خو د هغې زما هغه ایمیج د هغې په هغه سترګو کې و خو دا د الله پاک یو خپل دغه فضل او هغه پیشنټ چې کوم د هغه ریکور شو چې هغه ریکور شو نو هغه به فالو اپ راغلی وی او پی ډي ته او یقین کوي زه په ډیوټۍ یم ما نه لکه ما نه هیر همداسې وراله او هغې ته وی شبنم چې کوم د سټاف هغه څه شو زه راغلم ما ته وی بچي وی زه هغه موضوع چې کوم دی لکه زموږ نه بیا شفټ شو بل یونټ ته خو زه ورته یادوم او سپیشلي بیا راله او هغې برکا اچولې وه ما ته وی تاسو وپېژندم ما خو بالکل او ما وپېژندله نو هغې دومره دواګانې ما ته وکړو دومره ډېره زیاته خوشحاله شو نو لکه ما دا سب پیشنٹ تھا یہ تاسو یادم ساتھی. صحیح. اچھا فرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب ایک پیشنٹ آتا ہے اس کے ساتھ 10 لوگ ہوتے ہیں جی مطلب وہ جو اٹینڈنٹ کے طور پہ آتے ہیں نا کہ جی ہم تو رات ادھر ہی رہیں گے جی ہم تو نہیں جا سکتے ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا مشکل جو پھر باہر جا کر برگر اور پیزے اور سموسے کھاتے ہیں بیٹھ کے کینو چھیل رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اور گپے مار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی ہمارے لوگوں کو ہماری نرسز کو ہم کمیونیکیشن اسکل سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سچویشن کو ڈیل کرنا انہوں نے اس ٹائم پہ کس طرح سے اٹینڈنٹ سے بات کرنی ہے ان کو کس طرح سے کاؤنسل کرنا ہے کہ وہ آپ کے پیشنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ سب یہاں پہ بیٹھیں گے سب یہاں پہ رش کریں گے تو پیشنٹ کی جو ہے وہ ہیلتھ انوالو ہو سکتی ہے اس میں. تو آپ ہم ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں بات. سمجھ جاتے ہیں. تاسو اخره کې مطلب سب میسج ورکول غواړئ هغه جنکو له څوک چې اسپایرینګ دي چې هغوی نرسنګ جوین کړي لکه زه به دا ووایم که نه چې نن سبا چې کوم ټایم دی په دې کې هر یوه فیمیل چې کوم د هغې له پکار چې هغه انډیپینډنټ وي او انډیپینډنټ والی تاسو چې کله تاسو سره ایجوکیشن وي د فیمیل ایجوکیشن او د فیملی ټرسټ نو زما یو دا پیرنټس دا خاص دی لکه زه چې کله ځان ته وګورم نو زما باندې د خپل والد صاحب د خپل فیملی ډېر زیات ټرسټ و او هغه شان ما پرفارم کو الحمدلله زه ورته یو انډیپینډنټ جنۍ یم زه غواړم چې د هر پیرنټس له پکار دی ټول فیملی له پکار چې هغه په خپل جنکو ماشومان جنکو کې چې کوم دی یو ټرسټ بیلډ کړي او هغې سپورټ کړي او د هغې نه یو د معاشرې یو ډېره زیاته یو باشعور او ډېر انډیپینډنټ پرسنالټي جوړه کړي چې هغه سبا بیا محتاج نه چاته. نو زه به دا وایم چې صرف نرسنګ لکه نرسنګ چې څنګه الحمدلله اوس خو ډېر زیات د دې دغه چینج شو چې کوم ایمیج دی خو نرسنګ یو بهترین فیلډ دی. او ډیوټي آرز پکې څو نه ډیوټي آرز چې کوم دی په کلینیکل سایډ باندې چې کوم دی 8 آرز دي او په ټیچنګ باندې چې کوم دی سهار 9 نه 4 یا اکثر په داسې هم کېږي چې تاسو خو زیات پوهېږئ پریکټیکل ایکسپیرینس دی داسې یو نوی ډاکټر راشي په څه پوهېږي نو هغه بالکل داسې ځکه چې په کوم یونټ کې چې فار ایگزامپل زه پاتې شوی یم د هغه یونټ پوره اورینټیشن دی ما ته د هغې د هر څیز موږ ته ډېر کله نیو ډاکټرز راشي نو هغه اکثر په هغه پروټوکولز دومره نه پوهېږي هغه موږ ساتھ ساتھ گائڈ کوي بیا نرسز. اسی پہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی پلیز بولیے کہ نرسنگ دیکھیں ایک اتنا رسپیکٹیبل اتنا نوبل پروفیشن ہے اس میں کہ اس میں دیکھیں
एम्प्लॉयबिलिटी भी है इसमें, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, डिग्निटी भी है आपकी, ठीक है, और आपको पैसे भी हैं इसमें, और दूसरी बात ये है कि आपको दुआएं मिलती हैं इसमें। जब आप पेशेंट की केयर करते हैं तो आप बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मैटर करती यकम को दुआओं के साथ साथ पैसे भी मिलते हैं। लेकिन वो जो आपकी बात है वाकई में कि बहुत सारे शोबे होते हैं, लेकिन दुआएं किसी किसी शोबे की नसीब में है। मतलब वही आपने कहा कि जी जब पेशेंट रिकवर होके जाते हैं, रिकवर होता है, उनके जो घर के लोग होते हैं वो भी आपको दुआएं देते हैं और जाते हुए बहुत ज्यादा एक प्यार मोहब्बत के साथ रुखसत होते हैं और घर के लोगों की तरह। और हमारी तो इतनी उनके साथ एफिलिएशन हो जाती है, हम उनके साथ बिल्कुल फैमिली की तरह उनको डील कर रहे होते हैं, लास्ट बॉन्डिंग हो जाती है। आपकी तरफ से कोई मैसेज है इन खवातीन के लिए जो चाहती है कि वो फराजी की तरह जी बिल्कुल, मेरा मैसेज तो मैं बिल्कुल देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा अभी इंटरनेशनल नर्सिंग जो डे है वो आ रहा है। सॉरी काट रहा हूँ, आपका मियाँ भी प्रोग्राम देख रहा होगा, तो कोई मैसेज उसको भी आप दे सकते हैं। मेरा पहला मैसेज तो मेरी जो है नर्सिंग फील्ड को है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हमारी मुस्लिम कंट्री है, हम लोग मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे लोगों को चाहिए, हमारी पेरेंट्स को चाहिए कि वो जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करें। वो उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ अपने जितनी बेटों को देते हैं, इसी तरह से अपनी बेटियों को भी दें, उनको आगे लाएं, ठीक है, और उनको इस प्रोफेशन में लाएं। और ये बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और इसमें अर्निंग भी है और इसमें आगे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सही, जबरदस्त, बिल्कुल जी। सो او دا چې کومه خبره واقعي تاسو وکړله دوی وکړله چې 12 مئی باندې بیا چې د انټرنیشنل نرسنګ ډے هم دی، جینډر ایکوالټي په دې ضروری ده چې د پاکستان 50% آبادی نه زیات چې هغه زنانه دي، نو کدا مونږ ایجوکیټ نه کو، دا مونږ انډیپندنت نه کو، نو د پاکستان ترقی چې دا هغه مونږ هغه سر ته نشو رسولی چې کومه د نورو ملکونو چې بیا مختلف مثالونه ورکو. بالکل هم دې سره مونږ خپل لنډه شاندما خو هغه نه مخکې به مس شبنم مونږ تاسو ډیره زیاته شکریہ ادا کوو، تاسو راغلې پروگرام کې دومره خوږې خبرې وکړلې. فراز جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی، ٹائم نکالا اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے بھی اور آپ لوگوں سے بات کر کے، اور یقیناً جتنے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہوں گے اور بہت ساروں نے یہ ارادہ بھی کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ شبنم اور فرا کی طرح ہم اس فیلڈ میں انشاءاللہ. او مونږ بزو ته مې طرف ته شبنم جی اخیرا کې بزو تاسو ته ریکویسٹ کوم چې هغه کلپ خامخا وګورئ چې یہ کون ہے، یہ شبنم کا وہ ہے. هم دې سره خپل لنډه شاندما چرته مزه پروگرام کې واپس راځو. جس تړي مشي او ځل بیا نن سبا کې تاسو ټولو ته وایو، امید لرم چې زموږ مېلمنې چې کومې راغلې به تاسو زموږ د پروګرام هغه برخه کتلی نو تاسو به ډېر زیات خوښي شوي وي. او د دې شروع په ورځ باندې زیات مونږ چې فیمیل اورینټډ د خپله شو کوو، د دې وجه هم دا ده چې زموږ په کې پی کې کې چې څومره د وخت زنانه دي، کاغه میندې دي، کاغه خویندې دي، کاغه د چا ښځې دي، او په هغوی کې دا ټیلنټ دی چې هغوی سبق ویلی دی، ایجوکیټډ دي، خیر دی کاغه واده شوي، خیر دی که د هغوی بچي دي، اپرچونټي ورکول چې دي هغه د کور والو کار دی چې هغوی باندې ټرسټ وکړي، هغوی له موقع ورکوي او هغه ستاسو سره یعنی که اوږه په اوږه ستاسو سره په هر مشکله کې چې دی هغه ستاسو ملګرتیا وکړي. اوس د ذهن نه دا سوچ وباسل پکار دی مدثر چې لکه که مونږ په خپل ماحول، خپله معاشره د یو بل دپاره مثبت کوو نه او یو بل دپاره هغه مونږ مؤثر کوو نه، نو د دې نقصان اتوماتیکلی پاکستان ته رسي. بالکل. نو د یو بل خیال ساتل، کاغه د بل چا خور ده، کاغه د بل چا د کور واله ده، د هغې عزت ریسپیکټ کولو سره مونږ د معاشرې یو ښایسته څیره چې دی هغه رامخکې کولی شو. او په پروفیشنز کې څومره پروفیشنز دي پای کې تاسو به کتلي چې عموما پروفیشنلز چې کوم دي ډېر قابل عزت دي، د هغوی په خپل پروفیشن کې که ان کیس هغوی سنسیرلی کار کوي، نو مطلب د ایون د دوی دا نرسز د دوی د ډاکټرانو نه سیوا عزت دي، ځکه چې مطلب تاسو هر ټیم ډاکټر اویلیبل نه، هر ټیم نرس تاسو ته اویلیبل وي. نو که تاسو مطلب غواړئ چې خپل ماشومان دې فیلډ ته ولېږئ، نو بالکل لېږلی شئ چې تاسو په هغوی باندې ټرسټ کوئ. او فیلډ یو هم خراب نه وي، که مونږ د فیلډ خبره کوو چې دا شعبه خرابه ده، شعبه یوه هم خرابه نه وي. ډېره دنیا داسې چې په کورونو کې ناست دي هغوی ځان خراب کړي، او ډېر خلک داسې دي چې هغه ټول عمر نوکري کوي او د هغوی سټاف، د هغوی د ادارې خلک د هغوی ډېر زیات عزت کوي. ما ډېر داسې خپل ټیچرز کتلي دي، خپل لیکچررز مونږ کتلي دي چې زمونږ د کالج ختمېدو نه پس به هم زمونږ دا د زړه یو خواهش و چې مونږ کالج ته لاړ شو، خپل لیکچررز چې دي هغوی سره ملاقات وکړو، د هغوی دومره امپیکټ، د هغوی دومره انسپریشن زمونږ په ژوند کې چې دی هغه شامل و. بالکل انټرسټینګ ریپورټ سلسله یو ځل بیا شروع کوو او راځو دا وخت مونږ سره د طیبه یو ریپورټ دی. طیبه د خلکو په ګیرو پسې لګېدلې ده، 13 هفته باندې طیبه په اوږدو بریتو باندې ریپورټ جوړ کړو. اوس دا ځل په دنیا کې د چا د ټولو نه اوږده ګیره ده په هغې باندې طیبه ریپورټ تیار کړی. راځئ چې ویې کړو. تاسو ریپورټ وکړو سردار سورن سنگھ باندې، موږ داسې لګیا یو خبرې، موږ داسې خوله وله چې دی زور ورکړی
مسلسل خبرې کوو غپ ما لګو سره هغه وایي که نه یوه ملګرې ده لکه د کالج هغه ملګرې نه ټول وخت چې بنده خبرې کوي او نه خلاصېږي هغه مونږ دا خبره کوله چې مونږ سره په سوات کې هم زموږ په کالج کې چې دی مونږ سره د سیک سیکاڼې وي او چې مذهب چې دی جنکۍ وي ډېر زیاتې به ښکلې وي او هغه به مونږ کې دومره مکس اپ وي چې نه به پېژندلې کېدې چې لکه که نه دا د بل مذهب دی بریکوټ ډېر زیات ډک دی چې دی هغه د سیک خلکو نه د هغه دا چې تاسو رپورټ وکتلو ته یې به ډېر ښکلی رپورټ جوړ کړی بالکل خدای به مونږ ریکویسټ کوو چې د ګیرو بریتونه واوړه اوس په نور څه باندې جوړ کړه ایگزیکټلی جی بالکل او اوس مخکې بیا مونږ سره څه دي جی مخکې زموږ سره خوږې پیړې دي اوکې خو پیړې دلته نه دي بلکې په مردان کې دي په مردان کې بدایوني پیړې چې کوم دي ډېرې مشهورې دي په ټوله کیپي کې خلک پیژني دا د بدایونه یو کس راغلی و کاریګر و دلته باد شوی او هغې نه بس د بدایوني پیړو یو سلسله شروع شوې ده بدایون تاسو ته مې بي چې لاټ اف پیپل چې کوم دی هغې ته پته وي چې انډیا کې یو مشهور ځای دی جی بالکل مردان کې د بدایون دا پیړې څنګه تیارېږي د دې پوره پروسس څه دی په دې کې استعمالېږي څه آیا په دې کې چې کوم څیزونه استعمالېږي هغه مضر صحت دي او که نه صحت لپاره پایبه کې څه خاص نقصاندې او مونږ یې په کور کې جوړولی شو که نه او که نه نو په دې بارې د عارف رپورټ دی محمد عارف رپورټ په ګورو د هغې نه پس بیا فون کال سلسله به شروع کېږي تاسو مونږ ته فون کال کوئ رپورټ اوکې د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار مردان خپل یو ځانګړی حیثیت لري او کله چې هم څوک د مردان نوم واخلي نو سمدس د مردان مشهور خوراکي خوږه او مزیدار بدایوني پیړه ذهن ته راشي د ګاونډي هیواد هندوستان کې د بدایوني ښار په نوم د دې پیړې نوم په کال 1950 کې ایښودل شوی دی همدغه وجه ده چې د پخوا راسې د منفرد او ذایقې له وجې د مردان بدایوني دا پیړه هر یو تن ډیر زیات خوښوي ځکه چې دا د هر قسمه کیمیکل نه پاکه ده په 1950 کې دا بدایوني پیړه په نوم باندې یو سوغات شروع کو انډیا نه راغلی او دا بدایون کې پیدا شوی و هلته یو بدایون په نوم باندې یو مشهور دکان و د هغې شاګردي کړې وه د خپل استاد نه فارموله مې زده کړې وه دا جوړېږي صرف د کوهی نه او دې کې صرف خوږوالی والا استعمالیږي معمولي چینی خارج کو استعمالیږي دا د چې کلر دی براون دې کې څه کلر نه مینج کېږي دا خپل د اوریجنل کلر دی دا خلک ډېر زیات خوښوي دا پاکستان کې دننه او پاکستان نه بهر ډېر خلک زیات خوښوي که اختر وي که شوکدر که خادي وي او که څه فنکشن او کو چاته د ډالۍ په شکل کې ورکول وي نو د مردان بدایوني پیړه به خامخا اخلي ځکه چې خوږه ده نو د مردان بدایوني پیړه ده د مردان مشهوره بدایوني دا پیړه ذایقه دومره مزیداره ده چې څوک هم دا یو پیړه وخوري نو د دې بار بار ډیمانډ کوي د کیمرامین کامران دورانی سره محمد عارف جی زبردست بدایون رپورټ تاسو کتو پیړۍ متعلق او عارف ډیر زیاتې وکړو چې په کار دونګ لګی را لګلی وي ځکه چې سم پرې خلک ورته اوبه رالی ځان له خو به خوړلی که نه خپل تاسو نه کته څنګه پدې چې درې په یو خپل ځل په خله کې وای نو ډاوټ جی چې ډیر زیات دی او دا زموږ یو زه به وایم چې د مردان یو ډیر غټ سوغات دی او یو پیژندګلوی ده خو نن سبا تاسو ته پته ده ګراني دومره زیاته ده چې یو وړوکی شانتې ډبې هم چاله لیږل چې دی هغه هم د زرګو روپیو نه خو انیویز که بدایو پیړۍ والو وغواړي نو موږ له رالیږلی شي همدې سره نو ضرور به راولیږي بالکل همدې سره اوس موږ تاسو بوزو ضلع سوات ته ضلع سوات کې چې کوم جیلونه دي جیل ته موږ ډنډ وایو لیک ډنډ هغه ډنډونه ځینې پکې داسې هم دي چې هغه ان ایکسپلورډ دي او چونکې هغه په ډېر لرې ځایونو کې واقع دي د هغې په وجه باندې ته تګ کافي ګران دی همدا وجه ده چې صرف ټریکرز یا څوک چې شوقین حضرات دي هغه ډېر مطلب ازمایش نه تیر شي ښه کافي 8 غنټې ټریکینګ وکړي او بیا هغه ځای ته لاړ شي دغه سوات مشهور ان ایکسپلورډ بیوټي متعلق موږ ته زموږ همکار عدنان باچا رپورټ رالیږلی دی راځئ چې ویګورو مشروم ډنډې متعلق رپورټ تاسو بس کومه خوبصورتي موږ وایو خدا ځکه اولنې خوبصورتي خو معجبین ده بس سوایم دویم مشروم ډنډه ده دریم بیا عدنان باچا دی بالکل صحیح ده او ډیر زبردست رپورټ او خدا دې دومره ښایسته ځکه پاتې شوی دی چې دې ته پیدل چې دی وکړو انسان نه دی تللی زهریلا قدم نه دی تللی او چې انسانان ورورسي نو که سیف الملوک جھیل حال تاسو وګورئ نو حیران به پدې شي چې چاپیرچل کې خو تاسو خدای یادوي ماونټ ایورسټ او د K2 بیس کیمپ پوری کچره تللی ده او هغه په ټنونو باندې راغونډه شوی
نو پکار دا ده چې مونږ کې دومره شعور خو نه پیدا کیږي. زه د اسلام آباد پارکونو ته یا چرته چې لاړه شم یا واک د پاره ځم نو زه ګورم چې هغه ما څنګه تاسو ته چې خلک ونو ته خیږي ونې ماتې ګلونه شوکوي چې څه اخري هغه شاپر یې هلته ګزار کړي غټ غټ ډسټبنز لګېدلي دي لکه په پارکونو کې. خو هلته مونږ د خپل انسانیت هغه خپل ثبوت دا پرېږدو چې مونږ انسانان نه یو که خدای مونږ پیدا کړي و اشرف المخلوقات. مونږ د دې خبرې ثبوت ورکوو چې مونږ نه اشرف یو او نه مخلوقات یو نه مخلوقاتو کې راځو. نو پکار دا ده که مونږ دې ځایونو ته ځو دا زموږ د ملک زموږ د خطې یو ښایست دی چې مونږ د هغې خیال وساتو. او د ښکلا چې کوم حق دی هغه ادا کو او هغه داسې ادا کېږي چې مونږ هلته ګندګي پرې نه دو هلته شاپر یو دا فضول ریپري وغیره دا پرې نه دو او هلته بوټو موټو ته اور ونه لګو. ځکه اکثر خلک لاړ شي او په غرونو کې اور ولګوي. نن سبا ګرمي را روانه ده چکر وله خلک لاړ شي او په غرونو کې اور ولګوي یا سګرټ یې وڅکي او بیا هغه شانتي زمونږ دلته مارګله کې چې د سورم پیري اور ولګېدلو بیا که مونږ د هزاره خبره وکړو نو هلته چې دی همیشله که هغوی د لرګو دپاره لګوي او که هر څه کوي د څه دپاره به هم کوي خو دا ډېر غټ نقصان دی. تاسو چېرته جی غر ته تللی یې غرونو ته لکه چې کوم وخت کې زه به هم زه به تاسو ته ریکویسټ کوم په ګرمی موسم کې مزه یې هلته اور لګي همدې سره اخلو لنډه شاندما واپس راځو ستاسو فون کالز باخلو. جی مونږ رالو واپس اله ته ووایه جی بالکل د وینه واپس راغلیو فون کال ما حساب بنده کړیو فون کال سلسله شروع شوې ده. ګورو چې اولنۍ کال زموږ سره د چا ده اولنۍ کالر چې کوم ده شي از نان ادر دین عذرا بیبي. عذرا ستړي مه شوئ تاسو ته کال نه دی کړی ما ته کړی عذرا لاین کټ کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عذرا څنګه ګل خیر ټیک ټاک یې؟ شکر خیر تاسو څنګه یې ښه؟ شکر الحمدلله. عذرا وایي تاسو په سهار کې راتلی مې مونږ اوس سهار ماښام دواړه ستاسو په خدمت کې حاضر نه عذرا چې ما سره سلامونه نه عذرا سلامونه ورته وکړه دا بیا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام څنګه یې ښه؟ شکر خیر تاسو ښه. ډېر وخت پس خیر هغه دا خو ماته د تېر هفتې نه بل هفتې پته شو او تاسو ته پته شته زما هر سهار یوه په خیبر باندې به زما سترګې راوتلې چې خدای پاکه دا څنګه چلې دا خو پکې دون نه راځي. نو بیا مې تپوس وکړو ما چې دا ولې د تاسو پروګرام پرېښی دی چینل پرېښی دی څه چل شوی دی. نن خو دې وګټل عذرا اولنۍ کال دې وکړلو کم بابا باندې سوال کړی جی مې پته نه لګي چې په کم بابا دې سوال کړی هغه چې دی که نه خلک څه وایي چې کوشش کوې که نه نو هر څه بیا ممکن کېدلی شي. نو زه څه یم چې ما لکه ما ته لا اول پته نه وه خو زما دا دی که نه چې زما تاسو ته پرېږدم ویلي دي چې تاسو به چې په هفتې شروعات وکړو د پیر په ورځ به چې تاسو رالې ما خو تاسو ته په بار ویلي دي او دا خبره زه هسې د خولې نه کوم د زړه نه ویم یقین وکړئ زموږ به ثابته هفته سمه ښه تېره شوله. نو چې اوس د هفتې شروعات وشي که نه او هغه سم لکه سم داسې نیمګړی لکه بس ښه راته نه لګي چې تاسو پکې د سهار کوم څه نشي ویلی. ډېره مهرباني عذرا تhank you تاسو کال کړی او ماشاءالله ستاسو د خیبر ټي وي سره کوم عقیدت دی هغه ټولو ته معلوم دی. تاسو د میم ډېر سټلواټ فین یې نو هغې لپاره هم وی کین سي چې thank you. زموږ کال سلسله چې کوم دغه جاري ده تاسو کولی شئ چې د پروګرام په آخري برخه کې موږ ته فون کال وکړئ او پروګرام حوالې سره خپل فیډبیک موږ له راکوئ. ستاسو د فیډبیک په ذریعه باندې موږ په دې پروګرام کې بهتري راولو دې کې به تبدیلیانې راځي او ډېر ژر به په دې کې یو ډېره غټه تبدیلي راځي. سر کالر دی السلام علیکم. وکړه خبرې چې کال ډراپ شي نه نو موږ خو هغوی ته ستړي مه شي ویل خو آی ډونټ نو چېرې هغوی مونږ خبر نه شو چې ستاسو کال رالو یو دم چې هغه بیا کټ هم شولو خو کوشش وکړئ زه به دا وایم چې موږ ته کال راشي. کال دی زموږ سره السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه د دیر نم ټلیفون کړی دی؟ فاروق دی. فاروق جی فاروق شاه یم د دیر. جی فاروق څه به ویل غواړئ؟ جی ماشاءالله ستاسو چې کوم دی دا پروګرامونه نن سبا ډېر ښایسته روان دي او زه به دا ووایم چې ماشاءالله ستاسو چې کوم دپاره کوم مېلمانه راغواړئ هغوی ښې خبرې وکړي او هغه مونږ واورو هغې نه مونږ څه فایده واخلو بل د مونږ د انټرټینمنټ هم یو ذریعه ده چې مونږ دې ته کښېنو مونږ څه فایده شي وکړو او بل تاسو دا کوم پیکیجز راوړئ په دې کې د مونږ دپاره ډېر زیات شي. ستاسو ډېره مهرباني. صحیح فاروق سام ډېره مهرباني خپل کار کوه پروګرام داسې ګوره که نه دی نرسې ته وایو داسې ستنده ته لګوي چې بیا به په مخه مه ږې. فاروق خو ډېر ښه ماشوم دی او ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې کوي او په یو کور کې چې داسې ماشوم وي نو د هغې ډېر کریډټ چې دی بیا نورو خلکو ته هم ځي. کال دی چې موږ سره السلام علیکم وای anyways نور کالز را روان دي ستاسو لپاره. بالکل جی بالکل کال دی جی. اوکې جی هلو السلام علیکم. هلو مې به چې دوی خپئ
خبرې نه کول تاسو غواړي شان ځان بوت کړي یا داسیم کې دي شي. خلک وایي کنه د ځان بوت کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام ډېر خوښیږي او ډېر پروګرام ریلی سوري تاسو ټي وي اول وګورئ د نه پس بیا کالو کوي. مونږه تاسو ته ریکوست دوباره کوو چې کلم ټلیفون کوئ ټي وي आवाज کم ساتئ ځکه چې ټایم کم دی. مونږه ډېر کالز را روان دي. مونږه که هر کالر ته دغه شانتي لیکچر ورکو نو هغه مزه نه کوي کنه. کاکا خو دې چې غوسه شو نو تاسو وګورئ لکه دا شل کالو شو او جی مونږ پکې باباګان شو. خدا دې مهرباني کوي چې کلم تاسو کال کوئ د ټي وي आवाज بند ساتئ. کالر دی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی روډ جانا سو کو د کم سینا زل روب له بلوچستان دا خبره کوم ما نوم دی لالپور. ستړي مشي وایو تاسو ته زبرست جن کار دي ځان لو کوم د سر غوسه شو. دا تاسو پروګرام ماته ډېر ښه خوند راکړي. ډیره زیاته مهرباني تاسو ټلیفون کړی دی او پروګرام مو خوښ کو د هغې لپاره. یو جهان مننه. دا زمونږ ورور بلوچستان دی موږ ته ټلیفون کړی او دوی هم هغه چلو کو کم چې نه دی کول پکار او نه مونږ دوباره تاسو ته وایو چې یاره کله کال کوئ نو د ټي وي आवाज دومره تیزوئ چې نه ستاسو आवाज مونږ ته راځي او نه زمونږ आवाज تاسو ته راځي چې الټه خبرو کو کېدای شي د دې اثر راشي. صحیح ده. او چې کله هم کال کوئ چې د ټي وي आवाज بند ساتئ چې مونږ خبرې ترې کوو یا چې کله ټلویزیون لګېدلی نور ملګري ناسي نو تاسو لږ بهر ته راوځئ ځکه عموما داسې وي که نه چې نور کسان ټي وي ګوري او تاسو هلته نه فون میلاو کوئ او خواته ولاړ یې نو بیا دغه مسله وي. مخکې خو به چې دی هغه د څه وایي ورته پی ټي سی ایل نمبر به خلکو به کال کوه به په ډرایینګ روم کې فون و. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روډ جانا سو کو د کم سینا دا صوابۍ نه راځه خبرې. ستړي مشي وایو تاسو ته. جی څه به ویل غواړئ؟ بس تاسو پروګرام ډېر مزېدار دی مهرباني. او کله کله پکې صوابۍ را سیند غاړه چې زموږ دا کلي دي ضروبۍ پټاکړه دي چې دا مو پکې کله کله ښیي که نه مطلب تاسو ټول اسفات مقیس صوابۍ ډېره ښکلا ده دلته کې. بالکل صحیح انشاءالله مونږ صوابۍ والا کم زموږ هلته مقامي کورسپونډنټ دی هغه ته به ووایو او صوابۍ خو یو زه به وایم چې داسې زرخیزه ځمکه ده چې که د هلته نه تاسو که د سینګرز خبره وکړئ د آرټسټ خبره وکړئ د لیکوالو خبره وکړئ نو زما په خیال کې زه به وایم چې ډېره زیاته یو مخکې ده ډېره مخکې ده او ډېره اډوانس هم ده. جی 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 دلته خو کرنل شیو دی علي حیدر شاعر او دا توربیلا ډیم ټول څه دلته دي که نه. جی بالکل جی بالکل جی بالکل. توربیلا ډیم دی خپل خاص کارو دا هغه موسم شروع یې ګرمۍ ده ان دې ضروبۍ نه والا تر هنډه پورې دا ټول سیو ډېر ښکلی مزېدار ډېر ښه پروګرام ده ډېر مزېدار د راډیو دا جی جی تپوس پکو بلند کاکا څنګه دی؟ بلند کاکا څنګه دی؟ څوک؟ بلند ترکی صاحب ښه ټیک ټاک دي بالکل هغه خو هغه مونږ نه دي هغه تر زموږ د سیند په غاړه پراته دي دا د ګاډي څپې مهرباني ثانک یو تاسو ټلیفون کړی صوابۍ نه روزانه او بالکل صوابۍ چې دا هغه هم زموږ زړه ته ډېره رانږدې ځای دی نو بالکل هلته نه به هم چې دی څه نه څه ریپورټ چې دی هغه به مونږ کوو. جی جی هم دې سره پروګرام وخت چې کوم دی هغه پای ته رسي. مونږ به ستاسو نه اخلو اجازت او سبا به یو ځل بیا ستاسو سره ملاقات کېږي. دا تر هغې پورې به تاسو زموږ د بېچینۍ سره انتظار کوئ. سبا به نور چې کوم ډېر انټرټیننګ ګیسټ دي هغوی به راځي. ستاسو فون کالز به وي ډېر ښه ښه ریپورټونه به وي. په تلو تلو کې به مونږ د زرڅانګې سندره پیش کوو خو د هغې نه وړاندې به مجبین صاحب ستاسو ډېره زیاته مهرباني. ستا ډېره مهرباني او زما واقعي مهرباني ته مې برداشت کړې ستاسو مهرباني چې زه دې برداشت کړم او ډېر په ښایسته انداز باندې الحمدلله پروګرام سره ته ورسېدلو. شکر ادا کول پکار دي ځکه چې څه هم کېدی شي که نه. بالکل نو خپل خیال ساتئ او د ښایسته سندرې سره به مونږ تاسو ته اخلو اجازت. الله پامان. الله پامان.